محمد شاهد افریدی د کرمی جنسه نه سوال کړی دی چې علما به څنګه متفق کیږي. دا خو یو ډېر اهم سوال دی او د هر عالم د هغه د عقل د هغه د سمج د هغه د پوهې مطابق هغه د دې جوابات کوي. څومره جماعتونه چې راوتي دي، څومره تنظیمونه چې دي، غالبا د هر تنظیم یو رای دا هم ده چې علما متفق شي او مون سره شي. هر جماعت تقریبا په دې نهج باندې کار کوي چې دا ټول خلک مون سره شي نو دا به ښه وي. نو د اتفاق یو سوچ تقریبا ټول علما لري، لیکن اصول زمونږ بدل بدل دي، طریقه کار زمونږ بدل بدل دی. دی وجنه اتفاق د علماو ډیر زیات ګران شوی دی. اتفاق به د علماو علی راځي چې قرآن او سنت علما اومني او دیل د حاکمیت او د امامت درجه ورکی. نن مسلمانانو علماو طلباو دانشور خلقو لکا پڑا طبقه چې کومه ده، سمجدار طبقه چې کومه ده، علما چې کوم دي، پوهه خلک چې کوم دي، هغوی قرآن او سنت نه دي منلی. هر چا ځان دپاره اکابر مقرر کړي دي، هر چا ځان دپاره ائمه مقرر کړي دي، هر چا ځان دپاره تنظیمونه مقرر کړي دي. هغه اکابر، هغه ائمه، هغه تنظیمونه، هغه استادان، هغه مشران، هغه پیران دي د قرآن او سنت نه اوچت ګڼي. نو کله چې ته دغه خلک د قرآن او سنت نه اوچت ګڼې، نو چاته چې خپل پیر میلاو شوی دی هغه پیر د قرآن او سنت نه اوچت کړی دی، هغه پیر پسې روان دی. بل سړي ته بل استاذ میلاو شوی دی، هغې د قرآن او سنت نه اوچت کړی دی، هغه استاذ پسې روان دی. بل سړي ته تنظیم میلاو شوی دی، هغه ته هغه تنظیم د قرآن او سنت نه اوچت ښکاري، هغه تنظیم پسې روان دی. نو د هر چا لار ځان ځان له جدا ده، ځکه امام جدا دی، مقتدای جدا دی. په دې وجه باندې د علماو منځ کې نن اختلافات دي، تعصبات دي، جنګونه دي، جګړې دي، فرقواریت دی، فرقه بازي ده. ښه دا ده چې قرآن او سنت ومنه، قرآن او حدیث ومنه. که ستا امام دی، که ستا پیر صاحب دی، که ستا استاد صاحب دی، که ستا تنظیم شریف دی، که ستا اکابرین دي، دا ټول د قرآن او د حدیث نه لاندې وګڼه او قرآن او حدیث دا په ټولو کې اوچت وګڼه. نو کومه خبره چې د قرآن او د حدیث ده، که ستا د استاذ خبره د دې قرآن او حدیث سره برابري ده واله، که کومه خبره د قرآن او د حدیث ده خو ستا د امام او د پیر او د اکابر او د پیر خبره د قرآن او حدیث سره برابر ده نو وای اخلا. او که قرآن او حدیث سره خلاف ده نو که ستا استاذ ده، که ستا تنظیم ده، که ستا پیر ده، که ستا امام ده، د هغه خبره پرېږده. نو په قرآن او حدیث کې د ټول امت اتفاق شو، یا اختلافات به ختم وي. خیر د ستا پیر صاحب دی جدا وي، ستا تنظیم دی هم جدا وي، ستا اکابر دی هم جدا وي، ستا استادان دی هم جدا وي، خو ستا ماخذ اصلي حاکمیت مقام دا به ته قرآن او سنت لور کې. بیا که هر څومره جماعتونه دا اختلاف به بیا ختم شي. خو نن سبا مونږ صرف نوم د قرآن او د سنت اخلو، نور مونږ منلې قرآن او سنت نه دي. مونږ تابعدار د قرآن او د حدیث نه یو، مونږ تابعدار د امامانو صاحبانو یو، مونږ تابعدار چې کوم دی د اکابرینو یو، مونږ تابعدار د تنظیمونو یو، مونږ تابعدار د کتابونو یو، مونږ تابعدار د استادانو یو. قرآن او حدیث د رزق د ګټلو د پاره یا د عوامو د دوکه کولو د پاره صرف یو آله ده، صرف یو سیز دی بس. قرآن او حدیث چې کله هم وي لن تضلوا ما ان تمسکتم بهما، چې کله تاسو وي په قرآن او حدیث باندې منګولې لګولې وي چرې به ګمراه نشئ. خو نن زمونږه مقام د قرآن او د حدیث هغه مونږ نه دی ورکړی کوم چې قرآن او حدیث ته ورکول پکار دي. علما تعصبات دي پرېږدي، دا بغضونه حسدونه د علما پرېږدي، دي به متفق شي. قبله زمونږ یو ده، الله زمونږ یو ده، رسول زمونږ یو ده، قبله مو یو ده، منځونه مو پنځه دي، روزې په کال کې یو میاشت نیسو، اخترونه مو یو دي، ټول هر څه کې متفق یو. خو تو میں چون چرا لیکن لہذا قال فلا قال فلا
په دې کې مختلف یو ټول امت بنن فرقه کو قرآن او حدیث ترالو د ټولو مجتهدینو قدر مو شروع کو د ټولو علماو قدر مو شروع کو خدا مو د قرآن غلامان او خادمان کړل او قرآن او حدیث می په دې باندې د حاکمیت مقام ته ورسول ان شاء الله زما خورایدار چې په دې به علماء کرام متفق او متحد شي عالم د دا خبره ومني چې زما د پیر نه غلطي کیدی شي عالم د دا خبره ومني چې زما تنظیم کې غلطه کیدی شي عالم د دا خبره ومني چې زما استاد کې غلطي کیدی شي عالم د دا خبره ومني چې زما په رائے کې غلطي کیدی شي او عالم د دا ومني چې قرآن او حدیث غلط نشي کېدی کدا آرام ومنل نو ان شاء الله چې اتفاق براشي خو نن هر مولا وي چې زما تنظیم غلط نشي کېدی زما امام غلط نشي کېدی زما پیر او زما استاد غلط نشي کېدی چې دا غلط نشي کېدی او قرآن او حدیث کې تعویلونه شروع کو نو دې سره خامخا امت فرقه او جماعت شو او په یو بل باندې رنګارنګ فتوی لګول شروع شو پکار دا چې د عوامو ته د رحم په نظر وکتی شي دې ته خالص قرآن او حدیث او د مجتهدین او د سلف او احترام او قدر وښودلی شي که داسې نه وي نو ورځ تر ورځه هر ورځ هر سحر او هر بیګا یو نوې اواز او یو نوې فرقه پیدا کی